والنوع الثاني خبر الرسول المؤيد إلى ثابت رسالته بالمعجزة. والنوع الثاني إشارة بطرف الأحاديث في فتح وموصوف للمعزوف في شنو هذا. النوع الثاني كذا ده خبر الرسول. الرسول المؤيد بالمعجزة تدعى تعيد كل شيء ومعجزة ثلاث. مؤيد تعيد تويلش قوة وركول. والسماء بنيناها بأيدي أي بقوة. أو محكي علامة التغاليك تشريك لديه الثابت رسالته بالمعجزة. رسول تدعى رسالة ثابت ومعجزة ثلاث. غرض التغاليك دي لفظها حاصل بيان حاصل لمعنى. غرض التغاليك دي لفظها بيان حاصل لمعنى. كده رسول المؤيد معناه تدعى الثابت رسالته. رسول كده رسالة ثابت شوي بچامنه بالمعجزة ومعجزة معنى. لذلك خبر مسيحي سيدي. ايش وفيه؟ محيوي والرسول إنسانه. غرض التغاليك بدلت وضاحت تولي لمضافين. والنوع الثاني خبر رسولي. خبر واضح لي أو مضافين فقصد رسول لي. الرسول لفصلية وضاحت كيه. لذلك رسول تعريف بتاعته كيه. نسوي والرسول إنسان. رسول ده معرف ده إنسان لتعريف ولتعريف شروطه. وإذا رسول ده إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق. في الله فاكر لجري إلى الخلق مخلوقته لتبليغ الأحكام والتبليغ الأفعال. وقد يشترط فيه الكتاب أو كذلك لا شرطه شيء لرسول سر الكتاب بخلاف النبي ذاته فإنه عام وأعم. لرسول ذا تعريفه. ورسول الإنسان بعثه الله. رسول معرفة إنسان جنسي وباقي فصول ليه. أو دي إنسان كرد خلق من الشعوب بغمران بشر نقل. لكن على حضرت أبو الرحمن مريروي. ده بيقوموي ده بغمر عليه السلام إنسان نو بشر نو. أو ده تعريف شده كم كله تفضلاري سيدنا علمي كلام تمام متكلمين كله. أو كتابون كله. تاسو د جلال دواني سے شرح حید ازودی رواخ شرح مواقف رواخ شرح مقاصد رواخ ټول ویل الرسول انسان او انسان خیر پکې لګولې دغه اشاره ده چې دا احمق د حماقت په اعلی درجه فایز د جدي داوي چې پیغمبر علیه السلام بشر نو والرسول انسان پیغمبر علیه السلام انسان بعثه الله ارسله الله يلوي بعثه الله يلوي دفار ذلك چې ارسله الله يلوي بیا به دا اشکال او چې اخذ د محدود په حد کې راغی ځکه تعریف معرف سو په رسول له او هر سره ارسله الله نو اخذ د محدود په حد کې راغلی د دې اشکال د دفع لپاره چې کوم دي ارسله په ځای باندې سال بازوي بعثه الله چې الله پاک را لګل الى الخلق مخلوقته لتبليغ الاحكام الاحكام والتبليغ لپاره وقد يشترط فيه الكتاب او كان لو بلغ شرطه شيء كتاب ايش بك او بخلاف الذي ترى اعم ده هذا اعم ده رسول النبي محمد کې سفر اخلي او فرش تفقي وبلشت دې باره کې تقریبا 30 اقوال له سو اقوال 30 حضرت مولانا مصطفی روحاني الباني سے رحمت الله علیه په دې باندې مستقل کتاب لیکلی کتاب هغه څه نه چاپ شوی یو بل عربو باندې مسله کتاب لیکلی هغه کتاب چاپ شوی ما سره شته په بهر مختلف اقوال لري یو قول خو د تفسیرالي څخه او د علامه نصفي څخه دی د دې موقف دا چې رسول الله دوه مترادف دي یو شی دغه الله تعالی قرآن کې اسماعیل السلام متعلق فرمایلی رسول النبي رسول الله قدمه الاستماع کړی نبی دا یو قول او بیا قول د رسول الله نبی په مات کې تباین دی رسول هغه دوی چې کتاب او شریعت و سره نبی هغه دوی چې د دوه و سره نه تباین شوی او دریم قول دی چې د رسول او د نبی محمد عموم خصوصا مطلق دی یعنی رسول اهم دی او نبی اخص دی نبی انسانانو کې او رسول فرشتو کې او انسانانو کې وي لکه جبرئیل علیه السلام رسول د الله پاک طرف نو نبی اخص او رسول څه عام شو او څلورم قول کوم چې د جمهور دی هغه دا چې رسول اخص او نبی سره عام دی چنانچه انبیاء کرام ډېر زیات دي او رسولان چې نو دا کم دي ډېر علماء چې رسولان دې څه راوي
لیکن په دې باندې اشکال لري تاسو رسول هغه چاته چې کتاب ول الله تعالی ورکړي او نبی هغه دی چې کتاب دی ورکړي شریعت دی ورکړي یې ورکړي عام دی پېښه نو رسول خاص نبی عام شو رسول هغه چې کتاب وسري شریعت وسري او نبی هغه چې دا وسروي یا وسره نوي عموم دی پکې نو كل رسول نبي وليس كل نبي رسول ذاك يوشع عليه السلام پېښه يوشع عليه السلام واخله دا موسی عليه السلام مرید او بلکې دا اوس نبی ولکن رسول نو دوه په مس کې نو مطلق دی اشکال په دې باندې راځي چې روایت کې راځي چې رسولان 313 دي او رسول سره مبارک تاسو غواړئ چې د سره سیه کتاب مستقل هغه کتابونه په 104 دي د دې باره کې دوه جواب وي یو جواب خدای دې چې دا کتابونه 104 دي یعنی صحیفه سره کتابونه دا مقرر نازل شوی یعنی صحیفه چې په یو نبی په بل رسول نو په 313 باندې د 104 پوره شوی د تکرار د نزول په وجه باندې لیکن دا جواب کمزور دی تایید نه کیږي د روایتونو نو ځل جواب دی چې د رسول او د نبی په منځ کې فرق دی او هغه فرق چې هغه په اړې طریقې سره کېږي شي یا خو بدای چې نبی سره کتاب یا بری د رسول امتیاز د نبی د راوی د کتاب په ذریعہ سره کله د شریعت په ذریعہ سره کله د یو عجیب خارق عظیم معجزې په ذریعہ سره او کله بدای چې د رسول فرق د نبی راغلی په یو hebat عظیمه سره چې د رسول به کوم hebat عظیمه د ټول فضله کې د کفار فضله کې د خلکو فضله کې هغه د نبی هغه شان دی خدای بدل یو ناشنا hebat ورکړي بهر امتیاز چې د رسول برازي نبی نه په یو دغه طریقو سره یا په کتاب سره یا په شریعت سره یا په یو معجزې قاهري سره چې د نبی انبیاء کرام سره نه د رسولانو سره او یا به کوم دی د یو hebat عظیمه په طریقې سره او یو طریقې سره بعد رسول امتیاز د نبی راغلی بهر عموم خصوص مطلق د نبی د رسول په وخت کې ثابت شو خبره باندې شوګل مخکې ویا والموجزه امر خارق للعاده او معجزه امر خارق للعاده ته معجزه شته معجزه کې داتا یا د تعلیق لپاره د صفت د موصوف موظوفه لپاره الايه المعجزه او یا د معجزه کې داتا د مبالغه لپاره ده داتا لکه علامه کې چې کومه ده د خارجیدل د مبالغه لپاره دوی معجزه امر خارق یو امر چې خارق للعادت ته مخالف د عادت ته قصد به قصد کړو د بری سره اظهار صدق من اظهار رسول الله شهد انه رسول الله تعالى شهد دعوت د الله پاک رسولي د الله پاک سیمه رسولي دا د معجزې یو جامع تعریف خبره باندې پیښ وکړه او د معجزې او د کرامت د دفاع مسکی فرقونه دي وجه د حسن ذلك چې امر خارق للعادت چې د چا په لاس باندې ظاهري دي د وخت کې امر خارق للعادت چې د چا په لاس ظاهري دي به خارجي یا به مسلمان یا به کافر امر خارق للعادت چې د چا په لاس ظاهري دي به خارجي یا به مسلمان یا به کافر وجل کافر نو دا کار امر خارق للعادت به خارجي یا به د موافقت لپاره ظاهر شي د په لاس باندې یا د مخالفت لپاره چې د موافقت لپاره د پلاس باندې ظاهر شو د استدراج ویل دي څه استدراج الله ولا مهلت ورکي الله ولا زور کې مهلت ورکي او یا به د ذلت لپاره د پلاس باندې خارق للعادت کار ظاهري د اهانت ویل شي سپکول لکه مسلم کذاب یو ماشوم ته هو جزاء لقب نبی وزنګو کې ماشوم او ماشوم شروع شو والله انك كذاب قسم دې تقدر وځه څه به دې څه ویل شي اهانت ویل شي او یا به د خارق العادت دا چې د چا په لاس باندې ظاهر شي یا به مسلماني نو بیا به خالدي یا به دی نبی وي او یا به نبی نوي عام مسلمان وي کو چې نبی وي نو بیا به د امر خارق العادت کار خالي وي یا به قبل النبوت د په لاس ظاهر شي یا به بعد النبوت د په لاس ظاهر شي او قبل النبوت د په لاس ظاهر شي دې ته ارهاص وي څو لاهوره هي پکې حمزه را لاهوره هي حدیث او سوال ارهاص دغه تمهید د نبوت وی مقدمه د نبوت ورکوي پیښه لکه پیغمبر علیه السلام د نبوت د زمانه نه مخکې په ماشومان شقه صدر شو او ماشومان کې پیغمبر علیه السلام موضوع کړی او مذلل بالغمام په روان وو یا څه په نور وو رسول الله مبارک په جسو مبارک باندې پاتې ورېزو دې ته ارهاصات وي او یا دا امر خارق للعادت کار د نبی په لاس باندې بعد نبوت ظاهر شوی د دې ته ویل شي معجزه دې ته ویل شي
دا چې عام مسلمان ته چې د امر خارق کار د عام مسلمان په لاس باندې ظاهر شي دا عام مسلمان بخالی نه یا به صالح ولی به د ولی او صالح د په لاس باندې امر خارق کار ظاهر شي د ویلي شي کرامت او چې د عام مسلمان ولی نه او د په لاس باندې امر خارق کار د امداد لپاره ظاهر شي د ویلي شي امداد او اعانت پېښ وګړه د شپږ اقسام څو اقسام شو شپږ اقسام شو اول پکې چې کوم دی معجزه شو ذم ارهاص شو دریم پکې چې د کرامت شو څلورم اعانت شو پنځم پکې استدراج شو شپږم پکې احالت شو ورته د حسب مداستو یا دیګل یاره خو بل یو بل مسله ده کې کېږي چې امر خارق للعادت کار چره نو دا د نبی څو د نبوت داوو کی داغه په لاس باندې نه ظاهري کو څوک د خدای داوو کی نو داغه په لاس باندې امر خارق کار ظاهري پېښ وګورئ ځکه چې ورته څوک د خدای داوو کی د خدای په کله کله داغه په کار باندې امر خارق للعادت کار ظاهر کی دا د دې پر ظاهر کې چې بیا په خلکو استعمال راځي چې څوک د خدای داوو کی وجه دا چې ټیک د مخه ته امر خارق للعادت کار خو ظاهر شو پېښ وګورئ او دې بیا خدای نشي کېږي دې دا خدای ما او امر خارق عادت امر خارق للعادت کار من خلال ځای شي بیا خدای نشي کېږي ځکه په خلکو استعمال راځي یعنی چې کټه دلا چې ودا سړو شوی خدای باندې د خیر سره پاک دی پېښ وګورئ دې چې دا جسم چې واخري دې جسم دی دې ناس تاسو ته کېږي اکل او شرب کې د محتاج دی قضا د محتاج دی او خدای پاک دې ارسل پاک دی وکړه نو امر خارق للعادت کار کو د دغه اولویت د مدعی په لاس ظاهر نشي پروا نشته هغه وجه کله کله ظاهريږي او څوک چې نبوت دا وو کی داغه خلاص ول امر خارق کار نه ظاهريږي او په ظاهر نشي نه هغه شته هغه دوکه کړی یا به څه صحیح کړی یا روزه کړی څه به ګان ځکه کومه خلاص امر خارق للعادت کار ظاهريږي بیا په خلکو باندې اشتباه راځي دا څه مثلا باندې پیښ شوی نو دا وایي والموجزه امر خارق للعادت امر د مخالف د عادت پسې دی هغه کشي باندې چې اظهار سره دا ورشه دعوه کوي د الله پاک رسول دی